د رسول الله په زمانه کې ورځ یو صحابي د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوا رااله او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی یا رسول الله زمنګ په ذهن کې داسې وسوسې شیطان موږ ته غورځي چې هغه موږ په خوله باندې نشو راوستلې لکه ډېر کرته د انسان په ذهن کې داسې سوچونه راځي د کفر طرف ته خیالات او ګناه طرف ته خیالات وغیرہ راځي نو هغه صحابي رسول الله مبارک ته وی زمنګ په ذهن کې داسې خیالات او د سوچونه راځي د ګناه چې هغه موږ په خوله باندې نشو ویلی او موږ دا غواړو چې موږ مړه شو خو د هغې تذکره موږ په ژبه باندې نشو کولی رسول الله مبارک ورته فرمایي وایي آیا تاسو چې کله دغه سوچ ستاسو ذهن ته راځي تاسو پرې خوشحالیږئ که خفه کیږئ نو هغه صحابي ورته وایي یا رسول الله موږ خو پرې خفه کیږو موږ وایو چې ولې زموږ ذهن ته داسې غلط غلط سوچونه وسوسې راځي نو نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي دا د ایمان علامت دی ستا ذهن ته به شیطان وسوسې غورځوي خو ته به د شیطان په وسوسو په خیالاتو کې نه راځي نو عقل چې کوم دی هغه د خیالاتو مرکز دی که یو انسان د خصیص اراده وکړي نو الله رب العزت هغه ته د هغې اجر ورکوي او که د بد څیز اراده وکړه د ګناه اراده وکړه او که ګناه وکړه نو هغه بیا انسان ګناهګاریږي